غینا پس داغي مطابق د ژوند شروع کی د الله تعالی د احکاماتو مطابق خپل زندگی روانه کی او داغینا پس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو د رسول الله مبارک د صحابه کرامو د امت د مشرانو د اکابرین علماء کرامو داغي په لار باندې روان شي داغي مطابق عمل شروع کی الله تعالی فرمایي چې په دې میدان کې د ټینګ پاتې شي او استقامت سره د خپل ژوند تیر کی په داسې حال کې په د باندې وفات او مرګ راشي چې د خپل ایمان باندې برقرار وي په خپل عقیده باندې برقرار وي ایمان د پزړه کې وي اسلام د په جسم کې موجود وي په هغه وخت کې فرشتي راشي ملک الموت راشي د روح قبض کوي هغه وخت چې کوم فرشتي د ته حاضرېږي هغه فرشتي د ته مخامخ په جنت کې چې د لپاره الله تعالی کوم مقام جوړ کړی دی هغه مقام ورته مخامخ کی چې دا مخامخ بنگلا او کور دا ستا دی د دې دنیا نه چې کله ته لاړ شي آخرت ته منتقل شي او کله الله تعالی مخ ته ودرېږي ستا په باره کې الله تعالی د مغفرت فیصله وکړي چې تا نه کوم واړه ګناهونه شوي دي هغه ګناهونه تا ته ما ټول معاف کړي دي د هغې نه پس به تا مونږ دې ځای ته داخله او دا ستا کور دی او دا ستا بنګله ده په دې کې ستا بیبیانې موجود دي په دې کې ستا حورې موجود دي ستا دپاره هر قسمه نعمتونه ستا دپاره هر قسمه سهولیات هغه په دې کې موجود دي په دغه وخت کې فرشتې دته حاضرېږي هغه فرشتې دله تسلي ورکوي چې ته په څه باندې غم او خفګان مه کوه د دې دنیا نه چې ته روانې د خپلو بچو په باره کې وروستو چې تا نه کم مال دولت پاتې کېږي وروستو چې تا نه کم رشته داران پاتې کېږي د هغوی په باره کې سوچ او فکر مه کوه کم مقامات چې په تا باندې مخکې را روان دي کم حالات چې په تا باندې مخکې را روان دي د هغې په باره کې هم سوچ او فکر مه کوه د الله تعالی د طرف نه مونږ راغلي یو تا له مونږ تسلي او اطمینان درکوو چې تا ته به د دې نه پس هېڅ قسمه تکلیف نه میلاویږي دا ستا د دنیا آخري وخت دی تر نن وخته پورې په تا باندې امتحانات راتلل په تا باندې مصیبتونه راتلل د دې روح قبض کولو په وجه په تا باندې به لږ مصیبت راځي په تا باندې به لږ تکلیف راځي د دې نه پس تا یو نوی ژوند شروع کیږي د دنیا نه به ته آخرت ته لاړ شي په آخرت کې ستا باندې هیڅ مصیبت او تکلیف نشته ستا دپاره صرف خوشحالي ده ستا دپاره صرف نعمتونه دي د الله تعالی په نعمتونو کې به ته مشغول او مصروفي الله تعالی فرمایي چې دوی ته دا خبره هم کوي چې په تاسو باندې کوم مصیبتونه او تکلیفونه راغلي دي په دنیا کې په تاسو باندې کوم حالات راغلي دي د هغې په وجه به اوس په آخرت کې تاسو ته چې څه میلاویږي د هغې خوشخبري ورله ورکوي چې د یو مصیبت په بدله کې به تعالی الله کم نعمت درکوي د یو تکلیف په بدله کې به تعالی الله تعالی کم نعمت درکوي د دې ټولو مصیبتونو او د تکلیفونو په بدله کې چې تعالی به الله تعالی کم نعمت درکوي تعالی به الله تعالی کم جنت درکوي هغه ورته مخامخ کی او فرشتي ورله زیری ورکوي چې مبارک شه ستا دپاره الله تعالی په جنت کې دا ځای مقرر کړی دی ستا دپاره الله تعالی دا نعمتونه مقرر کړي دي اوس دغه وخت کې دا مسلمان چې ټول ژوند هغه په ایمان باندې د پیغمبر علیه السلام په طریقې باندې او په خپل عقیده باندې ثابت پاتې شوی دی او دی په دې خپل آخري وخت کې دا مقام وویني د فرشتو د طرف نه دا زیری وویني د په مخ باندې مسکراهټ راشي او دی خوشحاله شي هغه مصیبتونه او تکلیفونه چې په د باندې په دنیا کې راغلي دی په هغې باندې هم خوشحاله شي په دې وخت کې چې دی د دنیا نه روان دی د دنیا په دې تلو باندې هم دی خوشحاله شي ځکه دی د یو خراب ځای نه ښه ځای ته منتقل کېږي دی د مصیبتونو نه نعمتونو ته منتقل کېږي د دنیا نه آخرت ته منتقل کېږي او د دنیا د غمونو نه اوس دی جنت ته منتقل کېږي